لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ آیا خزه بس پړي کم سیخ پل په وخت غسل کې او کنه بس پړي چې خزه غسل کې د جنابت ته یا د حیض نه نو کم سیس پړدل په ضروری دي کنه. دا خو مسله شو. علما په دې باب کې څه وایي؟ څلور واړه ائمه کرام په قول مشهور کې دا دي چې په خزه باندې کم سیس پړدل ضروری نه دي کوي او به دن نزي ویختو تا، یعنی دا ویخته وینځل په ضروری نه دي، خو چې ویخته په داسې وځه کې چې اوبه رسیدي شي داسې اوبه واچي سر به وټه پای چې سسته کم سی وي او کټه سخته کم سی وي او وړای ناغه اوبن نه نوځي ناغه سپړدل ضروری دی، یعنی چې اوبه رسی نو سپړدل د کم سی ضروری نه دی، ان دن ویخته وینځل ضروری دی، ان ټول ویخته ضروری دی. د خزه په حق کې دا ویخته په منزله ده پردی اندام ده، خودن بشری د سرته سرمنه د سرته ویخته او بر رسول ضروری ده. سلور وړا ائمه دا وایي. امام احمد صاحب نه یو قول نقل له هغه دا چې غسل د جنابت او حیض کې فرق وایي. که د حیض غسلی نو ویخته بس پړي خامخا که اوبه رسی که نه رسی او ویخته به وینځي او نه چوڼۍ به درې کارته، او که د جنابت غسلی نو ویخته سپړدل پې نشته خو چې اوبه رسی دننه ویخته. ځکه حیض نادر الوقوع دی، کم راځي، او جنابت ډیر راځي، نو که جنابت کې په ویخته وینځل ضروری کو نو دا سبب د حرج دی، او حیض نادر الوقوع دی نو هغه وینځل ضروری دی. دریم قول دا دی چې ویخته سپړدل په ښځه ضروری دی په هر حال کې، که غسل د جنابت کوي او که غسل د حیض کوي. نو درې قول شو. یو قول دا دی چې ویخته سپړدل پې نشته، خو چې اصولو د شعرو ته اوبه رسي او په سړي ویختل سپړدل ضروری دی، او فرق وجه دا ده چې سړي باندې ویخته ساتل ضروری نه دی، خریلی شي، او ښځه باندې ویخته ساتل ضروری دی، د هغې خریل مسله او حرام دی. نو ښځه مجبوره ده، نو ښځه د ویخته نه وینځي، او سړی که ترکی وي یا علوي وي یا داسې قوم وي چې لوی ویخته پرېږدي او کمسې کړي، علویان پرېږدي بعضې سرونه او ترکیان بعضې پرېږدي او بعضې شیعګان اوږد اوږد سرونه پرېږدي، نو هغوی به خامخا ویخته وینځي، ځکه د هغوی په حق کې حلق هم ضروري دی، روا دی، او د ښځو په حق کې نه دی. دویم قول دا شو چې جنابت او حیض کې فرق دی. دریم قول دا چې مطلقاً ویخته د ښځې وینځل ضروري دی، او د دواړو حدیث برته ذکر کې دا چې څوک مطلقاً وایي خو دی به وایي دغه حدیث ضعیفه دی، نو په ضعیف حدیث باندې عمل نشته، یا به محمول کې په نظافت. د سړیو د ښځې فرق په خپل ابو داود کې ذکر دی، که ښځه وي نو ویخته پې نشته، او که سړی وي نو خامخا به ویخته سپړي. نو باب هل تنخذ المرأة شعرها، د اشاره کې خلاف تا یا اشاره کې اختلاف د حالاتو د ویختو ته. نو که ویخته په داسې وځي چې اوبه رسي نو سپړدل پې نشته، او که ویخته په داسې وځي چې کلکه کمسې وي او غوړی نو هغې کې ویخ اوبه نه رسي نو هغه دې وسپړي. عند الغسل حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى المخبري عن عبد الله بن رافع بن ام سلمة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله ان امرأة زي اخذ اشد ظفر راسي. دا جمله په دوه طریقو ویل کیږي. اول دا چې صيغه واحد متکلم فعل مضارع معلوم شي، اشد، او ظفر صيغه د مصدر شي، ظفر. نو اشد ظفر راسي، ز سختوما تاول د ویختو خپل کمسه سخت جوړو، نو اشد ظفر راسی سختوم بختن گیسوهای خود را
मैं अपनी मेंढियां सख्त बांधती हूँ। मेंढियां दे कम सोता हो उर्दू की और फारसी की गी सोहा शिमाली इतिहाद पर जबकी नो अशुद्ध ज़फ़र रासी से अशुद्ध से गदा वाहिद मुतकल्लिम फ़ेल मुज़ारे मालूम और ज़फ़र मफ़ूल बिही से गदा मस्तर दायावा द्वैम अशद्द ज़ुफ़ुर रासी अशद्द से गदा वाहिद इसमें तब्जील और ज़ुफ़ुर जमा द ज़फ़ीरे द ज़फ़ीरा कम से तवई अशद्द ज़ुफ़ुर रासी जमा द वेख्तो कम से मजबूती दी नो अशद्द से गद इसमें तब्जील लखा और ज़ुफ़ुर पफी पेखते जमा द ज़फ़ीरे द गदायर ज़वाइब ज़फ़ायर ज़वाइब दा कमसो तो हुई और ची कमसे दा कमसो सर यौजे के नागई ता कायस हुई अवल वेख्त यौजे की नो देता ज़फ़ायर ज़वाइब और दा सीज़न हुई और ची दवा कमसे द्रे कमसे यौजे के नबे वर्ता कायस हुई अरबी खुदेर वसी अजबरा दा हर यौ नुम द पार जुदा अंग्रेजी की दो सीगी और दा इसमें तब्जील जोड़े नुद्री और उर्दू अरबे की उर्दू की मदाशान और अरबे की स्वर लसीगी सुमरा फर्क यवाज दजमरी और हजार नमूना रागले और दा उखी द्रीनिम सा और दा अबो अतनी मिशल और द शराब सलमन दुमरा वसी जवाब नो अशद्द ज़ुफ़ुर रासी सख्त कम से दवेख्तो जमा या अशुद्ध ज़फ़र रासी ज मजबूतों तावल दवेख्तो खपल फान खुजूह लिग़ुस्ल जनाबा क़ुरबान जब एस्पड़म द गुस्ल द जनाबत दफारा قال لا وينا انما يكفيك ان تحصي على راسك ثلاث حصيات كافي د چدري لفه پسر واچه ممان ثم تفيزي على سائر جسدك الماء به په باقي بدن او بواچه حتى تورين پاک بشي او قال فاذا انت قد تطهرت چې دا عمل دیو کو نو تو پاک شوي اذا مفاجات دي چې دا عمل دیو کو نو بس پاک شوي دے کی وہی چیز پڑھا ماں خدا شرط چلان دے برسی دلی خواہ قال ابو سعاد حدیث حسن سن والعمل على هذا عند اهل العلم طول علماء دے طرف تا ذکر کر سلور وڑا میں کرام ان المرأة اذا اغتسلت من جنابه چې خدد جنابت نلامی فلم تنقض شعرها باختونس پردل نو ان ذلك يجزئ لها دا عمل ولا کافی دے بعد ان تفیز الماء على راسها چې پسر یو باړوري پسر بوبواړی داسې په ګوتی کې دي چې بور ورسي بعض صحابون سختی نقل لك حذیفه ابن یمان اور رست داغي حدیث دلیلم ذکر کړي خدا حدیث ضعیف دی هغه خپل احتیاط وکاو چې خذ به لمبل دی ورته ناستو ودا دی ته بور سودا دی ته سودا دی د خدیو د سړی میاس کې ګوره پرده نشته ښا با ما جان تحت كل شعره جنابه دار وخت دلان د جنابت ته نو چې دار وخت دلان د شنو ظاهر تقاضا دا کی چې وخت ټول جنوب دلان د ته جنابت نو وخت وینځل ضروری دي نو دا دلیل دا علماء دي چې مطلقاً د وخت وینځل ضروری غني کله ناری نه کده زنانه حدیث خو په دې دلالت کوي او حدیث دې ضعیفه اور ضعیف اثبات د حکم شرعی نشي کوله او به خصوصا چې مخالف صحیح حدیث راغلی حدیث لپاره عمل کولو درې شرط دي ښا اول دا چې تيقن د صحت او د ذوق تا تراش چې دا صحیح دی علی په عمل کې نو دا تيقن په واسطه د چا ملاويږي دا ائمه د دین او د حدیث او کنا د ګلبدین او محمدین او ډیران شه دویم دا چې تيقن د معنا نه ځکه کله معنا د حدیث مختلفه لکه اشد کې ارتماد ول لفظ جوړ کړ دا د چا نه حاصلېږي لغویین او معانی او فقهاون
دریم دا چې سالم د معارضې نه وي که یو حدیث صحیح وي معنی متعین خو بل حدیث معارض دی ورسره نو دا سلام دا د چا نه معلومیږي دا د امامانو د حدیث نه نو چې څوک کوئی په حدیث عمل کوي ټیک ته په حدیث عمل کو په هر حدیث چې ګلستان شریف کې راغلی ها که په تحفۃ النسائی کې راغلی دا خلک چې بدعات کوي خو د حدیثو د وجه نه کوي دا حدیث په شامی شریف کې راغلی نه خو عمل بالحدیث نه کوي خدای موضوع مثلا نو تیقن د صحت او ضعف نه دا خو مخکې ضروری دی او تیقن د معنا نه او تیقن د سلامتیا د معارضې نه نو دا درې واړه شرطونه څوک معلومولی شي دا خو ائمه د فن او ماهران د فن هر کو جابودي خو نشي کولی نو خلق په دې دوکه کوي اوس حضور مبارک ویلي چې بانګ وره نو درود شریف وایه ټیک ته دا د مسلم شریف حدیث دی نو اس کو څوک په زور وایي ولې مسلم کې نه دی که مسلم کې خدا دی خو معنی دا ده چې د بانګ په شکل به وي او د بانګ په صيغه او د بانګ په ځای صحابه داسې ویل چې هر بانګ اوره کنه نو اول به دغه په شان کلمې وایه او حي على الصلاه سره بلا حول ولا قوه الا بالله هغه د مانځه ترابلی ته خدا مستتلل او د ګنا نه بچ کېدل ستا په طاقت کېږي ته توفیق راکې نو به چې بانګ وور یو ځل به درود شریف وای نو به دعا د وسیلې کې حدیث خراغلی دی او د حدیث معنا سره دا چې د بانګ په شکل به د بانګ په आवाज باندې وای او درې ځله نو شام کې را بدعت ما ته شوافیو کې بدعت ډیر دي نو چې بانګ وشي نو مؤذن وای الصلاه والسلام علیک علیک یا رسول الله الصلاه والسلام علیک علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک علیک یا من انجانا بک الله ما یو ملاته دا سمې ولی درود شریف خشيره ما خشيره خود حضور پاک او صحابه خدا طریقه نو ځان خبره کوي او پاکستان کې چې بریلیان دي دوی زناور دو مخالفت وکړه یو درود شریف رستو راغلی نو دوی مخ کې وای تاسو ورېدلې پنجاب کې او دلته کارخانو کې یو بدعتیانو جماعت هغه مخ کې وای په خپل جماعت کې نه وای پلانډي بوتل کې هوتل ته شروع کړل نو حدیث خوشته الحمدلله بدعات او خرافات هم دا چې څوک کوي نو څه دلیل خوي بدعت وای دیتا چې ما احدث فی الدین ما ليس منه بنوع شبهه په دین کې یو سړی اضافه پیدا کی چې د دین سنوي او یو شوبه ور سره نو هر بدعتي سره به دلیلی خو دلیل بویا د نور نامه شریف حدیث ته الکه نور نامه شریف د حدیث کتاب خدای یو ساس کې پیدا کو ناغین اول رسول الله مبارک پیدا شو ناغزانو سندنو ساس کې ته پریوت انبیاء کرام ته پیدا شو نو بیا غزان نو سندنو داته پیدا شل کې دا سوایا خرافه نو په حدیث عمل کولو د پاره درې شرط دي ها اول تيقن د صحت او ضعف نه چې صحیح دي که ضعیف دي که موضوع ده دویم تيقن د معنا نه چې معنی سره ځکه کله په معنا کې خلاف راغلي یو کلام او حضور مبارک اصحاب قریظه ته وي صحابه ته چې بن لا يصلي ان ذکم العصر الا في بني قریظه چاته یو فهم کو چاته بل فهم کو ابن عمر سے بزنانو توی وی اختص پڑے غسل لبا ذکر تحت کل شارت جناب عائشہ بی بی خبر شنو غی ابن عمر بے ورته د خریلو حکم وکړي چې سر اخرى چې به غم شي نو لا دې پیوک چې ستا فهم صحیح نه ده ابن عمر بدا فتوا ورکول چې هيزي باندې طواف ودا طواف رخصت تبخا مخای ساری عائشہ بی بی نه هيزي نه ساقط لکه عائشہ علم کې زیاته ودا غنه او فهم کې او په استنباط د مسائلو کې عائشہ علم اوچت د ابن عمر
او د ابن عباس نه دومره علم خدای ورکړه ذکر او فکرونه او فهم د نارینو نزیات ټولو ورته رجوع کوله انته نه بیا ورته وایي چې سر وکړئ چې بېغمه شي لکه یو صحابي چاته وي چې ذکر له دې ګوتې وروړې نو او دس په دوباره کې بل صحابي چې خبر چې ورته ده وایي دا سامان ځان نه پرېږده چې بېغمه الله خطا ته وی که ستا په بدن کې پلیته ایسي نو پرېږده چې بېغمه ته چې ګوتې نه وروړې نو ته جمهور صحابه کرام او مشران چې په کومه لار رواني په هغې به لار اوسئ الحمدلله فقه حنفي کې دا کمال دی چې اکثر د کبارو د صحابه او د فقهاو صحابه اقوال اختیار کړي دي د کشرانو په نسبت زیات د مشران د ابوبکر د عمر د عثمان د علي د ابن مسعود د مشرانو صحابانو چې کوم مسائل نقل دي دا د فقه حنفي بنیاد دی خصوصا د ابن مسعود ابن مسعود یو عملو کې تو ورته خطا ویل شي ټیک ته بل جانب تمشتا خو موږ د ابن مسعود راته افقاه د صحابه ښکاري موږ دا غره خوښه کړه په فهم د قرآن او د حدیث کې نو با ما جان تحت كل شعرة جنابه دا دلیل دا علماء دي چې هغه وي ویخت خامخا وینځل ضروری دي ځکه دا ویخت د لاندې جنابت ته زنا ابن علي قال حسن حارث بن وجيه ضعيف کې دا حارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار او عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ټول سند قوي دي دا یو سړی من النبي صلی الله علیه وسلم قال تحت كل شعرة جنابه دا ویخت د لاندې جنابتي فاغسلوا الشعر ویخت وینځه وانقل بشره بشره سرمنه ته وای د بدن سرمن بشره د سرمن وینځه ویخت ورته رسال او ورته رسال وفي الباب عن علي وانس قال ابو سعد حديث الحارث بن وجيه حديث غريب دې چې غریب ځان ذکر کې نمرات ته ضعیف ہے لا نعرف الا من حديثه صرف د حدیث د حارث بن وجيه په واسطه راغلی وهو شيخ ليس بذاك شیخ ته خود دغه نه دی لکار نه دی شیخ دې معنا دا چې صوفي دی په عدالت کې څه شک شوبه نشته مزګزار دی روزهدار دی معتکف دی مبارک سړی دی د عمل په اعتبار خو لیس بذاک په میدان د حدیث کې حافظه نه لري یعنی په ظاهر خو سوال دی چې شیخ کلمه د توثیق ته او لیس بذاک سره کلمه د تضعیف ته نو شیخ ته په اعتبار د عمل سره ځکه هر راوي کې دوه سيزونه ضروري دي عدالت او ضبط نو شیخ عدالت په اعتبار خو کله سره دی فلیس بذاک حافظ کمزور ده نو ته په شیخ نه دوکه کې چې دی ډیل وی پیر دې غټ پټکي والے د صادره ځان نه راته وکړل او هو کوي او زر تسبیح لاس کوي ټیک ته دا کله سره دی خو د دې میدان نه دی امام مالک سی وی په مدینه کې او یا داسې علماء چې خلک به ورتل دعاګانې به ته غوستي خو موږ ته حدیث نه دی ویلې ځکه هغه د دې میدان خلک نو موږ به ظهري لته فلان کله بزرګانو تسبیح به اړول چيله به کوله حلقې به راوستي پدان او چغه به واله نو دا ضرور نه دا محدثین کرام چې اوسړي ته ضعیف وي د دې ضعیف مطلب دا نه چې ګناهګار دی د دې ضعیف معنا دا چې میدان د حدیث کې د قابل اعتماد نه دی نور خسرې دی يحيى بن معين وای نتكلم في رجال قد نسبوا الخيام في الجنه قبلنا ب200 عام من په خلقو کې تنقید کو چې 200 کاله مخکې زمونږ جنت ته تللی یعنی خپل خلق مبارک خو تنقید پر ځکه کو چې په میدان د حفظ ده شیخ عبد القادر جیلانی څومره لوی سړی او خلک یادې یا پیر بابا راوسه یا د ګډ ځوان خو په میدان د حدیث کې کمزور دی نو خپل سړی د سید دی د دواړو طرفو نجیب الطرفین دی لارم سید مورم سیدا او شرطا د اولیاء مشر خو میدان د حدیث کې کمزور نو غنیت الطالبین کې چې وګوره ما چې وکړه دا حدیث ضعیف دا موضوع دا دروغ علماء په دروغ کې ځاب کړی دې میدان امام غزالی سمره لوی سړی دی فیلسوف الاسلام او حجت الاسلام او په حدیث کې مقام نه لري
په احیاء العلوم کې داسې حدیث ذکر کړي چې څه موضوع دي څه ضعیف دي، نو لاندې په حافظ عراقي حاشیه لیکل دا حدیث اصل لري دا نه لري، دا دروغ دي، دا ضعیف دي. نو بغیر د حافظ عراقي د تخریج نه وینه ګوره، نو حرفن بدا فن د ماهر نه تپوس کې نو وای نو شیخ لیس بذاکا، شیخ دی عدالت کې څه شک نشتا، خو لیس بذاکا دې د دې میدان نه. نو جمع توثیق وکړو د تضعیف، توثیق په اعتبار د عدالت او تضعیف په اعتبار د حفظ. یا شیخ کلمه د تضعیف د توثیق تخوا اخیری درجه بزرگ دی، خو میدان د حدیث اهل نه دی. وقد روان هو ډیرو امامانو ته روایت هم کړی ځکه په ظاهر باندې وکشه. اوس یو ضعیف راوی دی عبدالکریم بن ابي المخارق، امام مالک سے بغیر د ثقه بل چا روایت نه کوي، خو د دنه کړی دی یو روایت په موطا کې. نو حافظ ابن حجر وای در غر مالکا سمته ولم یکن من اهل بلده، امام مالک صاحب د په وزره فدو کشوي دي او د وطن نو د عراق نه راغی مدینه ته حج لته. امام مالک صاحب ته یو روایت ذکرویه بظاهر خو کول چغي او چولې دی، شرنګ دی، مریدان ور سره دی، هو کوي. نو غر مالکا سمته، امام مالک صاحب د شکل دوکا کړی ولم یکن من اهل بلده، د مدینه نون خبر یو روایت نقل کړي دوکا شوی. نو یو خلوان غیر واجب ډیر ائمه ته روایت کړي ځکه ظاهري عدالت ته کتل خپل سړیو نیک پرهیزګار. وقد تفرد بهذا الاحتياط، عجيبه دار چې دا حدیث علاوه د بل چانه نقل. مالک ابن دینار ډیر شاګردان دي او صرف دا د نقل کړي، نو عمل په نشتا. ابا وجیه دي که واجبه ده. باب الوضوء بعد الغسل، دا یال دره په غسل کې یو ځل او دسته، خو چې کوم علما مسد ذکر ناقضه ده او دسوي، نو پاغي خود به هم ځل او دس لازميږي، ځکه په عرف کې او په تبادر کې دا سړی لام به خواندامونه لپم ګوتی وروړي، لاس خو به تړي نه پاغي پردا چولي، نو سیان لبا ګوتی وروړي، دوبري لبا ګوتی وروړي، زکات لبا وروړي. نو د شوافی په مذهب کې په د بهم د غسل لازميږي. دا ټیک ټک سړی نه بعد لاړ یا د امتیاز یو کړی، خو په اتفاق سره ده، خو مسد ذکر کې خلاف ته. ما ته ویلو چې مسد خزه او مسد ذکر څوک ناقض وای، نو ډیر ضعیف کې پیشکال واردېږي. نو یو دام ده چې باب الوضوء بعد الغسل نه پس او دشته کنه. ابن عمر شاذ مسلکو چې هغه به د غسل نه پس او دس کو وی کی دي چې د اندام سره ملاس لګیدلی، نو دې په باب دی چې نه او دس کې یو ځل غسل نه په ابتدا کې اغم که چې اسین کې ولم بل او دسه مخکونه کې غسل شي. غسل طهارت کبرا ده، نو طهارت کبرا په ضمن کې طهارت صغرا په خپل ادا کیږي. نو باب الوضوء بعد الغسل، باب په بیان د حکم دا او دس کې پاتې غسل نه، نو او دس پس د غسل نه نه راغلی. نو چې څوک مسد ذکر ناقض وای، هغه پکې تاویلات کوي، وی کې دي چې په هغه پردا چولی درمړ او کې دي چې هغه له ګوتنی ورونه. دا کېدل ضعیف دي کنه دي، سړی چې لام میزان باندې لاس وای کنه وای. حدثنا اسماعيل بن موسى قال شريك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد الغسل، هغه د سنه کړه پس تا غسل نه. د ابن عمر هغه شاس قول ته اشاره وکړه. قال ابو سعد اقول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، دا د بشمار صحابه او مسلک ته د تابعین الله يتوضا بعد الغسل، چې د غسل نه پس او دس نشتا. دا بل مسله التقاء خطا نه لګوګدا، نو بس پکونو